ملګرو د ګوجانو د بادین څه د څک نیکه لمسیان راغلي دي د خپلو پیاوړو نیکهګانو پر قبرو باندې ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، موږ راغلي یو توبه اڅکزۍ له. په توبه اڅکزۍ کې بیا دا خاص کار دغه علاقه چې د کڅه دوزۍ، دغه علاقه کڅه دوزۍ بولي. نو موږ د اڅک نیکه مقبرې له راغلي یو. د اڅک نیکه د مقبرې له چې څوک راغلي وو هغه وویله چې دی خواره ده، داسې څوک نشته چې پر دا باندې یو مزار جوړ کړي. بیا چې دلته رالو موږ د دې علاقې خلک پیدا کړو. نو ماشاءالله د علي نیکه قبر هم دلې دی، د ادو نیکه قبر هم دلې دی، د ارزو نیکه قبر هم دلې دی، اسماعیل نیکه قبر هم دلې دی، چې دا زموږ ملا سالو نیکه هم دلې دی، چې مدخا نیکه هم دلې دی. نو دا زموږ ښاغلي پیاوړي چې زموږ نیکهګانو سپین ږیري وو او د هر قوم د مشران سپین ږیري ځوانان دا ټول راغلي دي. ملنګ به موږ ته یو څه بیا تاریخ و شعر ووایي. دغه زموږ ځوانان سپین ږیري به د دې مقبرې په باره کې و موږ ته یو څه خیالات و تاثرات راکړي. زه به بیا و تاسو ته د ښکاره کړم د اڅک نیکه دا مقبره چې دا د اڅک نیکه مقبره ده. او دغسې که کیمرمین وګرځوي مخامخ د علي نیکه مقبره ده، د علي نیکه سره پر سر باندې بیا د ادو نیکه مقبره ده، بیا خامخ دا د ارزو نیکه مقبره ده. بیا چې هلته لږ په اخوا تاسو وینئ هغه د مدخا نیکه و. نو اوس به راسو ملګرو د ملګرو سره به یو څه حال احوال وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نعمت متقزۍ ډېر ښه خوند یې وکړ چې دلته د خپل نیکه زیارت له رالو. دلته اڅک نیکه دا دی پټ دی، موږ یې پر قبر ولاړ یې چې د اڅک نیکه څه اولاده د هغه ټوله دلې ورسره پټه ده، که لمسیان دي که زامن دي. ډېره غټه اداره ده، دغه ښه ملنګ لري. بیا د علاقې چې کوم خلک دي د هغو سره موږ ماښام هم مجلسونه وکړلو. نور هم کوشش کوو چې د علاقې خلک زموږ سره په دې کې همت و کومک وکړي. یو څه مصرف غواړي چې پر دې باندې موږ یو نښاندګي وکړو. یو مثلا دی کوټه پر جوړ کړو چې یا مسافر اوبه پر شي یا ډوډۍ پر خوري یا یو ماجد پر جوړ کړو. دا رقم موږ کوشش کوو. د علاقې خلک هم ډېر ښه خلک دي، موږ د ټولو سره مجلس کړی دی، څه کسان پاته دي د هغو سره هم په رابطه کې یو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي سردار باچا خان اڅکزۍ په کومه دوزۍ د جنوبي پښتونخوا بلوچستان د توبې ښار د کڅه دوزۍ په علاقه کې د لرو بر د اڅکزو نیکه دلته دا د پټ دی، د هغو مقبره ده. نو موږ د کم سے کم د کوټې د چمن د ټول جنوبي پښتونخوا څخه کم راغلي خلک چې دي او دغه زموږ سره چې کوم اڅکزۍ صاحب راسره دی د ده په مشرۍ کې نن موږ دایګر راغلي یو. اڅکزۍ صاحب په اڅکزۍ قوم کې د ملیزي شاخه سره تعلق لري. نو لهذا د ټول اڅک ته پیغام دی چې موږ دغه د اڅک نیکه جدوجهد وکړي، نوم یې در ډېرو ډېرو علاقو ورسوي، دنیا ته دا ښکاره کړي چې موږ هم پاکستانیان یو، موږ هم د دې خاورې مالکان یو، موږ هم د دې خاورې بچیان یو. نو د ټول اڅکزۍ سره دا خواست کوو چې هر پښه دې راشي د رقم دلیل د خپل پہچان پر دنیا ته ورسوي. په دې باندې د احمدشاه بابا د وخت څخه د مراد خان ادوزیر د وخت څخه چې کوم د په انډیا کې په ډیلي کې ډېر ښه جدوجهد کړی دی. نن د هغو لمسیان ټوله دا چې پر دا ځای باندې موجوده دي. نو موږ د دا ټولو ملګرو خوش آمدید وایو او د ګردو قربانانۍ وایو. موږ چې د اڅک نیکه پر مقبره ولاړ دا د اڅک نیکه اولاده د ګوجانو د بادین څخه مختلف پښې. نو تاسو سپین ږیري ځوانانو خیالاتو اظهار ویل دی چې درته وایي که زموږ سره زموږ یو ښاغلی ځوان عبدالنافع غیور صاحب چې د پاکستان د سترې محکمې د سپریم کورټ وکیل دی. موږ ډېر قدردان ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب چې زموږ د پښتانه د اڅک نه بلکې د پښتانه یو پزه ده، د پښتانه دپاره په ادب په شعر په شاعري په تاریخ کې د ده ډېر خدمات دي. هغه برادر محترم دی. ډېره مننه اڅکزۍ صاحب او ستاسو د ټولو مشرانو په اجازه ډېره مننه. د پښتونخوا وطن په سهیل څنډه کې د دنګو غرو او درو دغه ښایسته سیمه چې توبه اڅکزۍ د کڅه دوزۍ
زرناز علاقه کې دا وخت موږ د اڅک نیکه پر اخري آرامګاه ته ولاړ یو. اڅک نیکه د خپل وخت یو درویش او هر وخت به د پاک څښتن د کائناتو د مالک سره په دغه غرو کې په دغه وطن کې به دی د پاک څښتن سره به په راز و نیازو. د افغان تاریخ پوه ډېر وتلی تاریخ پوه د ډاکټر عبدالرزاق پالوال صاحب په وینا چې ډېرې پیړۍ مخکې اڅکزو یا د اڅک نیکه اولادې د ارسک یا د ارسکانو په نامه په ایران کې حکومت کړی دی. نو دا یو ډېر تاریخي حواله ده او د دې څه دا معلومیږي که بلې خوا ته موږ وګورو بیا د اڅک نیکه اولادې په د احمدشاه بابا سره په 1901 کې د پانیپت د مرهټو او د سیکانو خلاف لکه مراد خان یا سخي خان یا ګل محمد خان یا ارزبیگ برخوردار خان دا هم د احمدشاه بابا سره و دغه جګړې ته تللو. یا اوله افغان نړیواله جګړه چې په 1840 کې سوه غازي عبدالله خان اڅکزي په مشري کې دا هم د اڅک نیکه پلمسیانو کې دي او د دې خاورې د دغه وطن څخه تللی دي. په دویم افغان نړیوال جنګ کې مهردل خان اڅکزی یا په دریم افغان نړیواله جګړه کې چې په 1919 کې د استقلال د غازي امان الله خان په مشري کې د انګریزانو په ضد سوی او په هغه کې ریډي ګل اڅکزی ولو او داسې نور. نو په دا کې خو شک نشته لکه نن چې اڅکزي صاحب یا ناظم صاحب دا خبره وکړه یقینا چې د اڅک نیکه لمسیان د دنیا په ګوټ ګوټ کې په ششه نامو باندې یادېږي. ششه کاروبارونه هم دا اڅکزو دي، ششه نومیالي هم دا اڅکزو دي لکه ایوب خان اڅکزی، لکه خانشید عبدالصمد خان اڅکزی هم د پښتني مبارزې یو ستر نومیالي دي. نو د اڅکزي صاحب د دغه میډیا یا د ده په توسط سره موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې چیرې هم اڅکزی آباد دي هغو ته موږ دغه د دوی پام و دې خوا ته را اړوو چې نن که اڅکزي د دنیا ګوټ ګوټ کې آباد دي هغه د دغه وطنه ستللی دي، هغه د دغه توبې اڅکزي ستللی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي نورشاه دوزی. موږ د اڅک نیکه قبر ته رالو او بیا زموږ د خپل قوم د اڅک نیکه ادره چې هغه تاریخي ادره ده چې د ډېر وخت په 100 کلو دا تاریخ لري. موږ د دې زیارتو ته رالو، د زیارتونه مو وکړل. زما نوم نصر الله اڅکزی په قومه دوزی په دوزی کې د جمال د کاله د دې علاقې سابقه ناظم اوسېدلی یم. دلته مځکې شته، په دا ځای کې د سید احمد خنزي مځکې شته، د نور غه شته، ملیزۍ غه شته، د شیزۍ غه شته، د دوزۍ غه شته، د علیزۍ غه شته، د هر مختلف چې د اڅک قبیلې دي دلته مځکې شته. مجموعي طور د اڅک نیکه دپاره یوې پارټۍ هم کار نه دی د دې علاقې د وطن دپاره. موږ په ټول تحصیل دوبندي د دې سیمه کې نه یو اسکول سټارټ دی، نه یو هسپتال سټارټ دی، نه زموږ د روډ سټارټ دی، نه زموږ د اوبو حالات صحیح دي، نه زموږ د روډو دپاره د ګلیډر راغلی دی چې دا لارې جوړې کړي دي. مقصد صاحب موږ په دې علاقه کې ډېر نظراندازه خلک یو، ډېر د متاثره خلک یو. زموږ حالات څنګه وینئ دا ټوله دنیا ته دا ښکاره ده. السلام علیکم. موږ راغلي یو د توبه اڅکزي له د اڅک نیکه او د ادو نیکه او د علي نیکه او د ارزو نیکه زیارتانو له راغلي او دا چې دي ډېر خوار دي. باید د دې دپاره یو ښه جومات، یو ښه مدرسه، یو برمه وخېږي، یو عاجز و قریب یو مسلمان پر دې باندې وساسي، یو مسافر پر وساسي پر دې باندې. نو د دې تقریبا اندازه 600 کاله زیات کم کېږي. زموږ سره راسره دی د اڅک نیکه دی خاص ملنګ چې دلته د زیارت دی پالنه کوي، دی دغه کوي. د ده به مې یو څه خواهشات یې او یو څه شعرونه چې د ده کم خواهش دی چې د اڅک نیکه دپاره دی څه غواړي او شعرو په ژبه کې دی و موږ ته څه وایي. ستا نوم راوښیه ملنګ. زما نوم عبدالوهاب ملنګ. د ده قبر له هر غازي راغلی دی، انګریز یې پر شا بیولی. د اڅک نیکه ملنګ یم، زه پروت د ده پر څنګ یم، په یوه لاس په خالي څنګ یم. رالوېدله د سودا باندې غواړم مشوره، د اڅک پر قبر جوړه بنګله کوي، په سر کې د ده 9 نوشته کوي چې دا قبر یې رسمي
لنګر به پر چلېږي د لمسیانو بیا دا قبر نه ورکېږي. اڅکزی صاحب دا اردوزی نیکه چې کوم دی ارزو نیکه یا ارزو نیکه چې کوم دی دا د اردوزو چې کومه سلسله نسب دی هغه د ارزو نیکه څخه دی. ارزو نیکه چې دی دا په اڅکزی کې د ګلجان چې موږ تاسو د ګوجان په نامه د هغه په اولاده کې بیا دی د نصرتزي کې بیا دی د وسی نیکه زوی دی. په وسی کې بیا لکه احمد خانزی، سلیمانزی، سالیزی اور اردوزی جوګي دا چې دی دا بیا ګرده د وسی نیکه اولاده ده. موږ به ولاړ شو د اسماعیل نیکه او د ادو نیکه قبر له. دا چې دی دغه کومه نښانې چې ده دا کومه قبر چې دی دا د اسماعیل نیکه دی او دا قبر چې زه تاسو ته چې د ادوزي په شاخ په نصرتزي کې کوم مشهوره شاخ کاروباریان تجاران دا د ادو نیکه قبر دی. د اسماعیل نیکه زوی دی دغه قبر دی مقبره ده المسیان دي اوس پر راټول. اسماعیل نیکه چې اوس څنګه ته یاد کړي یا ادو نیکه ته یاد کړي دا څوک دی؟ اسماعیل نیکه چې دی دا د علي نیکه ورور دی او د ادو نیکه پلار دی. ادو نیکه چې بیا دی بیا د اڅکزي مشهوره قبیله د ادوزو جد امجد دی. د ادوزو کومه سلسله چې د هغه د ادو نیکه څخه ده دا د علي نیکه وراره دی او د جوګي نیکه لمسی دی د اسماعیل نیکه دغه دی زوی دی. د علي نیکه مقبره ده که مرګره یا د لر موبایل وګرځي د المسیان یا د ګوجان او د بادیان څخه ټول قوم راغلی دی. دا د علي نیکه مقبره ده. علي نیکه د کتونکو دپاره دا ډیره لازمي ده. په اڅکزو کې چې کومه د علیزي پښې په نامه قبیله ده نو علي نیکه چې دی د علیزي پښې جد امجد دی یعنی د علي نیکه اولاده د علیزي په نامه یادیږي او علي نیکه چې دی دا د اڅک نیکه زوی د ګلجان چې موږ په اصطلاح کې ګوجان ورته وایو دغه په اولاده کې دی